موږ په خپله بیلچې واخلو بیا به موږ ته بازار بندي روډ به بند او چې څه قسمه دغه پیښه پکې راغله نو دا انتظامیه به څلور بلډوزرې دي په هغه کې ولاړ یې زموږ په دې اختنګي او زموږ په دې کوټکي کې دي یو بلډوزر تکلیف دی دلته کې موږ تکلیف دی. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټول نه مخکې خو مختیار زه ستاسو شکریه ادا کوم چې تاسو راغلی د خلکو د اواز اوچت کوم دغه ته مخې ته ورسوه. نو زه دا خبره کوم چې دلته کې که زموږ د دې روډ ټیکه شوي او ټیکهدار پرې روپۍ الي نو زه حکومت ته دا خواست کوم چې یاره راشي او د بازارکوټه پورې دا د اختنګي نه دېخوا لاولنی پوړی ده چې دا موږ ته د ټول نه مخکې صفا کوي. که چېرې ټیکه پې حکومت نه وي ورکړې او روپۍ پې نه ورکوي نو موږ به یې ځانه په خپلو بیلچو په دې باندې صفا کوو بیا دې قلار شي بیا دې د ټیکټر والا به موږ نه پرېږدو. زه د جنرال سیکرټري د بازار د ملکخیل کوټکي دا خبره تاسو ته کومه چې نن زموږ دا وارننګ دی حکومت ته ډي سی صاحب ته ایس صاحب ته دوی ټول ته زموږ دا وارننګ دی چې یاره د بازارکوټه پورې دا روډ په موږ ته د ټول نه لاول صفا کوي د اختنګي نه مخکې ځکه اختنګي خو په لس ورځې بند دي نو د هغې خو موږ نه یو ذمهور که نه پکار ده چې دې خلکو ته مخکې لاول روډ صفا شي نو د دې ځای ټریپه کولو شي ناپورنټ هم اسان شي که نه نجني خوده شي که نه. نو زه تاسو ته دا سوال کوم سرکار ته چې یاره راشئ او زموږ د روډ دغه وکړئ که تاسو یې نشئ کولی نو زه د جنرال سیکرټري د بازار دا خبره کوم چې نن دا معمولي دغه ده سبا به زموږ بازار بندي روډ به بندي او چې څه قسمه دغه پیښه پکې راغله نو دا انتظامیه به زموږ ذمهوري دا انتظامیه دا به زموږ ذمهوري زه دې انتظامیه ته دا دغه کوم چې دا خو لاولنی دغه ده زموږ دلته کې مریضان موږ بوټ ته پیاده ویسو دا د ګاډو حل تاسو ویل چې دا په روډ کې ټول ولاړ دي نو زموږ دا تاسو ته سوال دی چې تاسو راشئ او زموږ دا حالات وینئ که موږ په دې حکومت کې وو که د هندوستان سره نه وي دا ځای که نه او د پاکستان سره نو رادي شي زموږ د غم وکړي او خپلو بیلچو دی او بیا موږ صفا کولی شو خو که ټیکهدار پرې روپۍ الي نو موږ حکومت ته ډي سی صاحب ته دا درخواست کوو چې هغه راشي او د دې خلکو دا حالات ویني او دا روډ موږ ته زر تر زر په باره کې راوتي وو نو اوله خبره خو دا ده چې روډ یې توګلین دی ګاډي پې دي ولاړ دي تاسو دا ګاډي وینئ زه د پولیس ته ډي سی او صاحب ته بلکې وزیر اعلی پورې د ټولو ته خواست کوم چې راشي زموږ دا روډو ته کې که چېرې د دې دا ټیکه نه ورکړي نو موږ په خپله بیلچې واخلو بیا به موږ ته وګورو که چېرې ټیکهدار له دې ټیکه ورکړي نو د بورډ نه واخله د بازارکوټه پورې روډ بلکل نه دی توکلی که دا په دې شانګله کې نه وي نو هم یوه خبره ده دویمه خبره دا ده چې پورې خو وتوکله یو تحصیل دی خو یو تحصیل خو اپل هم دی که نه اپل خو هغې ته نور آبادي هم شته نورې ضلعې ورته هم شته که نه نو دا د هغې وجې نه بند دی خلکو ته هم تکلیف دی پورن والو ته هم تکلیف دی ګاډي والو پکې هغه مخامخ ټول ولاړ دي زه حکومت ته بیا درخواست کوم چې زموږ دا احتجاج ځان سره نوټ کړي او موږ له دا روډ وتوږي ځکه چې دکاندارانو ته بازار کې تاسو وګورئ بازار کې د خپې د لګولو ځای نشته ټوله واوره پرته ده خلک راځي مسافر په دې لارو باندې راځي او نن هغه واوره چې شوې ده څلورمه ورځ ده چې روډ یې دی توکلی او ټکټر والا راغلی سیده تللی او دلته راغلی موږ لیدلی هم نه دی چې د شپې به راغلی که کله به بلیډ یې دی ایښلی نو زه حکومت ته خواست کوم چې راشي او زموږ دا روډ وتوکړي او ډي سی او صاحب ته ایس پي صاحب ته وایم چې راشي په خپله دې وګوري چې دا روډ بند دی او که نه څنګه دی او دې ګاډو ته دې کوټکي بازار صدر یم د دې یو کال نه شو دا کال په کال زموږ دا علاقه دا ځای چې دی د دې محکمې والا ته ټولو ته دا د دې غریبۍ په وجه باندې سپک ښکارېږي په هر ځای کې څلور بلډوزرې دي په هغه کې ولاړ یې زموږ په دې اختنګي او زموږ په دې کوټکي کې د یو بلډوزر نه بل بلډوزر راشي د شپې د ورځې را نه شي یو کرښه پکې وشي بیا کته ایسي صاحب او دیو صاحب ټول وایي د کوټکي او دغه روډ کلیر شو نو تا ته خو کلیر شو زما دوکاندار چې دی نو هغه دوکاندار دوکان ته به څنګه ننوځي جرندې بند دي د دوکانونو کې بني ادم نه ښکاري که څه مال راوړو د بازار بر سر ته ویوړو په هغې باندې دومرې خرچه راشي چې هغه زموږ کته دوباره کرایه پرې راشي په واورو کې چې موږ یو پیټ یې راوړي د خوازخیل نه 40 روپۍ راخلي کرایه د بر بازار سر نه چې کته دوکان ته موږ راوړو زموږ نه مزدور 10 روپۍ اخلي د هغې مقدار له کرایه پرې راشي نو دوکان ته ننوتو څلار ور نشتي په څه کې موږ ننوځو څنګه لاړ شو چې دلته ټیکهدار راشي هغه سرخویمه ده پولیس والا سرخویمه ده دغه سرخویمه ده ما ته روډ پروت دی ما ته پلان دی ته به څلورمه ورځ زموږ بازار ته راښکاره شي څلور ورځې به بازار والا دا خلک به دلته یې چل کوي خاورې به خوري که نه دیو به یې چل کوي د دیو حق نشته دی حکومت سره یو شانګله ده په هغې کې به دي څلور په هغې کې دي څلور ټکټر ولاړ دي او د بورډ نه د اختنګي پورې دي یو ټکټر موږ ته دي وښیي چې موږ ته دلته یو ټکټر دی دوه ټکټر یا بل ورځ رالیږلي دا پولیس والا سره و هغه وی یو نه تیلو ویسته بل ته یې واچول وي دا خراب دی بل ته یې وي دا خیږي
کې نه نو چې په واوره کې نه خېږي نو دا مونږ موږ چې څه رالېږئ چې واوره نه شي توږلی نو ټکټونه به دې موږ پټی نه اړو چې دا موږ پټي له رالېږئ چې موږ پټی اړئ خو چې یو دومره چونګه د غټ دغه مقدار له واوره نه شي وړی انجور مقدار له نو دا یختنګي ته څه رالېږئ دا خو دې قوم ته هم به دا خلک زموږ سره اوسېږي دا زموږ دا افسران چې دي اوسېږي نه په دې علاقه کې دیو ته دې ټول لار ولا نه معلومه چې د پولیسو ګاډی به کابل نه خوت دیو په خپله زورونه کول د عاجزانانو دیو به کوم ګاډی رازاد کړي دومره شی خو له راولېږئ هغه شی له راولېږئ چې هغه دلته پایدار وي او دلته دا روډ صفا کولی شي ته یو چونګ مقدار له شی وړي نو په هغې باندې زموږ روډ صفا کړي نن څلورمه ورځ د یو تن یو ټکټر دې بازار کې دې شانګلې کې دا تاسو لیدل دی څلور دي په شانګلې کې ولاړ دي او دا خلک چې دی دوی کمرې کو پاتې کېږي نو کېږي دي که نه دوی ته خو انجنریټر او دغه لګېدل دي مېرمنې هم دغه بجلي ده بجلي نشي څلورمه پنځمه ورځ ده بجلي نشي چې په دومرې به وړیا چې زموږ بجلي ځي زموږ روډ بندېږي نو بیا موږ ته حکومت سزا وښیي چې موږ هلته روډ چې کوم دی موږ نه صفا کوي بل په یختنګي کې خلکو تکلیف دی دلته چې موږ ته تکلیف دی واوره شوې ده حکومت پیسې ورکړي دي او کار نه کېږي پیسې دې په دې کېږي که څه چلو سر کوي موږ حکومت ته درخواست کوو چې زموږ دا روډ دې زر موږ له کولاو کړي